د اوبو آداب مونږه بیان کړل. امید ده انشاءالله چې تاسو به کتلی وي او تاسو به زده کړي هم وي. اوس به نن انشاءالله مونږه د روټۍ د خوړلو آداب بیانو. څنګه چې د اوبو د څکلو 10 آداب و، دغسې د روټۍ د خوړلو هم 10 آداب دي. روټۍ، ډوډۍ، مړۍ، ټیکله دا مختلف نومونه دي. څوک چې ورته څه وایي، خو به هر حال د روټۍ د خوړلو 10 آداب دي. اولنی ادب د ټولو نه مخکې هغه دا دی چې د روټۍ دعا وویلی شي. اگر چې کتاب نه دي ذکر کړي، خو د روټۍ دعا ویل دا ډېر لازمي دي. دا یاد ساتئ، کله چې انسان روټۍ ته کیني او د بسم الله ونه ویله، د روټۍ د خوړلو دعا چې کومه حدیث کې ذکر شوی د بسم الله وبرکت الله، دا ده. بسم الله وعلى برکت الله دا ویلی شي، خو بهتره دا ده چې بسم الله وبرکت الله ویلی شي. کم انسان چې روټۍ ته کینی او د روټۍ د خوړلو دعا یعنی بسم الله ونه وی، نو وی په دغه لوښي، په دغه کاسه باندې، په دغه روټۍ کې د سره شیطان شریک وي. شیطان ورسره خوراک کوي او شیطان یو پلیت لعین سیز ده. دا چې د چا سره په روټۍ کې شریک شو، نو تاسو خپله بیا سوچ کوئ چې د هغې روټۍ به څه انجام وي چې کله انسان وخوري، نو د هغه جسم ته به د هغه نه څه فایده ورسیږي. د نقصان نه علاوه خو نور څه نه رسیږي. نو لهذا چې کله هم روټۍ خورئ، نو بسم الله وایئ، د روټۍ دعا وایئ. بیا چې کله دا دعا تاسو نه هیره شي، اکثر انسان نه هیریږي، بیا بله دعا د هغه وایئ، بسم الله اوله و آخره. درمیان کې درته رایاده شو دا دعا ووایئ. بیا د روټۍ خوړلو نه بعد هم دعا ده، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دا دعا ویل پکار دي. صحیح شو. دعا نه پس د روټۍ د خوړلو اولنی ادب دا دی چې کله ته روټۍ خورې، نو دا سنت طریقه ده چې روټۍ ته لاس ووینځه. بیا صحیح طریقه ده چې لاس دې ووینځلو، نو لاس اوچومه. صحیح شو. اولنی ادب د روټۍ دا دی چې روټۍ دې کله خوړله، نو لاس ووینځه، لاس اوچومه. صحیح شو. دویم دا دی چې کله تاسو روټۍ خورئ که نه، نو دا په دسترخوان باندې خورئ، او دسترخوان چې دی دا په ځمکه باندې خوروئ. د روټۍ د خوړلو دپاره بهترین ترتیب دا دی چې روټۍ په ځمکه باندې وخوړلی شي. کټ کې، بیډ کې، دې څیزونو کې روټۍ خوړل دا نه دي پکار. صحیح شو. چې کله په توشک د پاسه روټۍ خوړل دا صحیح نه دي. مثال کوټه د غټې غټې توشکې پکې لګېدلې او ته په توشک ناست یې او په هغې باندې روټۍ خورې، لاندې دسترخوان پروت دی. نه، داسې مینځ ګورئ چې د کوټې مینځ وي، مینځ کې دسترخوان اچوئ او بس په هغې باندې روټۍ لګوئ. دریم نمبر، په ښي لاس باندې روټۍ خوړل او په دې 3 ګوتو باندې روټۍ خوړل. صحیح ده که نه؟ دا د ادب تقاضا ده چې په ښي لاس باندې به روټۍ خورئ او په دې 3 ګوتو باندې به روټۍ خورئ. په ټول لاس باندې به روټۍ نه خورئ، په دې باندې انسان ډېر بد ښکاري. او که تاسو خیال وکړئ، نو په دې 3 ګوتو باندې الله رب العزت ترتیب داسې جوړ کړی چې په دې باندې روټۍ ډېره په صحیح طریقې سره خوړلی کېږي. چې کله د 3 نه زیاتې شي، دا ګوتې ورسره دغه شي، نو بیا روټۍ صحیح نه خوړل کېږي. نیمه به خوري او نیمه به لاندې درنه غورځېږي. په خبره ورسېدی که نه؟ هغه که هر قسمه تاسو خوراک کوئ، نو کوشش کوئ په 3 ګوتو باندې خوراک کوئ. څلورم، روټۍ یو ځای خورئ. داسې نه چې لکه د هندوانو یو هلته ناستي، بل هلته ناستي، بل هلته ناستي. او بس د هندوانو ترتیب دا چې هغې څه پاخه کړي، نو واړه واړه پلیټونه یې هر یو ته ځان ته پکې راواچوي او بس بیل بیل ناستې خوري. دې سره په کور کې اتفاق، اتحاد چې دی دا خرابېږي. او ډېر د افسوس خبره ده چې نن سبا دا سیسټم شروع دی. هر سړی کوشش دا کوي چې زه یوازې روټۍ وخورم. دا یاد ساتئ، په یو ځای روټۍ خوړلو کې برکت وي ډېر زیات. او په دې سره په کور کې په خپلو کې مینه، محبت، اتحاد، اتفاق چې دا زیاتېږي. او ځان ته چې روټۍ خوري که نه، په دې کې برکت هم نه وي، او په دې سره بې اتفاقي دا پیدا کېږي په کور کې. په خبره پوهېږئ که نه؟ نو کوشش کوئ روټۍ یو ځای خورئ او ځان سره ماشومان خامخا روټۍ ته کېنوئ. بعضې خلکو کې دا یو ډېر بېکاره عادت دی چې کله روټۍ خوري، نو ماشومان ځان نه جدا کړي. ویره دې ورانې تاسو روټۍ ته کېنئ، نو ماشومان ځان سره یو ځای کېنوئ. صحیح شو. د ماشوم فایده دا ده چې کله ماشومان تا سره ناست وي، څنګه چې ما تاسو وختي وویلې چې د هرې نوړۍ به تاسو سره حساب کتاب کېږي. نو چې کله ماشوم تا سره ناست وي، تا سره به حساب کتاب نه کېږي. د ماشومانو روټۍ ته یو ځای کېنول او ماشومانو سره روټۍ خوړل د دې برکت دا دی. صحیح شو. ورپسې 5م نمبر دا دی چې په روټۍ کې به عیب نه روباسي. عیب جویي به نه کې. څه چې په کور کې پاخه شو او څه ستا مخې ته کېښودل، بس په پټو سترګو یې خوره.
دا به نه کوې چې ته وایې چې دا هم داسې کړي او دا هم داسې کړي دی او دا داسې دی او دا زما نه دی خوښ او دا واغه دا قصې به نه کوئ ښه دا د آداب او دا د سنتو خلاف دي په روټۍ کې به عیب جویي نه روباسئ چې مور ته لګیا شي چې نن دې روټۍ سوځولې ده او نن دې داسې پخ کړې ده او نن پیکه ده او نن ترخه ده او نن تروه ده دا قصې به نه کوئ ښه دا د آدابو مکمل خلاف دی او دا ګناه ده ګورئ چې څه ستا مخې ته کېښودلی شو دا یاد ساته او څه تا راواغسله ودې خوړل او د دې حلق نه دې تیر شو بس الحمدلله وایه ښه چې الله په تا باندې دومره فضل وکړو چې تا ته حلال خوراک درکو بیا د هغې د خوړلو بیا ستا د دې مرۍ نه تیر شو په دې باندې د الله رب العزت شکر ادا کوه نو په خوراک کې هېڅکله عیبونه مه روباسئ صحیح شو او کور والاو ته په دې باندې تکلیف مه ورکوئ ښه چې مور یا کور کې څه پاخه شي مور یې درته په مینه پاخه کړي او ته په هغې کې بیا خبرې روباسې نو په دې باندې د هغې زړه ته ډېر غټ تکلیف رسېږي ښه صحیح چې پاخه کړه ستا چې نم دې خوښ د هغې د زړه دپاره وایه ورته ماشاءالله ډېر زبردست پاخه شوي د تعریف دا معده په ځان کې پیدا کوي عیبونه او دا ګډې وړې خبرې دا په ځان کې مه دغه کوئ تعریف کوئ بس په دې سره به الله رب العزت ستاسو عزت چې دی دا جوړی او نور چې کوم مخاطب دي تا ته د هغې به په دې سره حوصله افزایي کېږي اوس چې مور دې ترکاري پخه کړه او ته ورته چې ماشاءالله مور یې نن دې ډېره خوندوره ترکاري پخ کړې وه او ډېر تعریف یې وکړې نو هغه به خوشحاله شي او د زړه نه به یې ورته دعا ووځي دا یاد ساته ښه او چې نه هغه په مینه باندې تا ته ګوره په دومره تکلیف سره ترکاري پخه کې د کور کارونه او بیا د ترکاري پخول آسان کار نه دی ګوره ښه ډېر ګران کار دی ګوره او دا په تنور باندې روټۍ پخول او دا سخته برداشت کول روژه په خوله باندې او په دې ګرمۍ کې او په دې موسم کې روژه کې ګوره موږ تاسو تیار درسرخان ته ځان رسو روژه ماتي ته دا نه وایو چې دا ترکاریانې دا دومره څیزونه پاخه شوي دا به چا پخ کړي که نه دا به په څومره دا په اور باندې پخېږي دا به څومره په تکلیف باندې پاخه شوي خو موږ لاړ شو بس کینو ورته په پټو سترګو باندې خورو په هغې کې هم چې کوم څیز کې معمولي کمزوري بس لګیا به شو نو دا څیز مه کوئ ښه که چېرته ستا مور دومره په تکلیف باندې ترکاري پخه کړي او بیا ته تا ته مخې ته کېږي او ته په هغې کې خبرې راوباسې که نه نو مور خو په مخامخ څه نه وایي خو بعد کې د هغې زړه ګوره انتهایي زیات خفه کېږي او دا کمزوري مونږ او تاسو ټولو کې ده ښه زه به ووایم چې ما کې هم دا کمزوري ده خبره پوهېږئ الله دې مونږ نه دا کمزوري وباسي شپږم نمبر د خپلې مخې نه به روټۍ خورئ صحیح شو څنګه چې ما وختي وویلې د خپلې مخې نه خوراک کول دا یو ډېر بهترین صفت دی الله دې مونږ او تاسو سره نصیب کړي او دا د بل مخې ته زور کول دا یو ډېر بدترین صفت دی انسان پې ډېر سپک ښکارېږي لہذا ستا مخې ته چې څه راغلل دا به ستا قسمت وي ستا نصیب به وي دا خوره د بل مخې ته زور مه کوه صحیح شو او ورپسې اووم نمبر چې نوړی در نه پرېوتله دې کې 2 منټه بیا پاتې شو خیال کوئ ښه چې نوړی در نه پرېوتله په دسترخوان باندې ناست یې روټۍ د خوړل او نوړۍ در نه پرېوتله لہذا دغه نوړۍ په دسترخوان باندې پرېږدمه راوچته یې که صفا یې که او بیا یې وخوره ښه دا سنت طریقه ده ښه څنګه چې ما تاسو ته وختي واقعه بیان کړه چې د صحابه کرامو یو وفد د بادشاه محل ته تللی و بادشاه سره په دسترخوان باندې ناست و د بادشاه وزیران دا ټول ناست و یو صحابي روټۍ خوړل د هغه نه نوړۍ پرېوتله نوړۍ واپس راواغسته پاکه یې کړه ویې خوړله بل ملګری ورته وایي بادشاهان وزیران ناست سي او وایي تا داسې عمل وکړو دا ولې او ورته وایي زه د بادشاهانو وزیرانو پروا نه کوم زه د خپل رسول صلی الله علیه وسلم سنتو ته ګورم لهذا د سنتو اتباع به کوئ او نوړۍ چې پرېوته راوچتوئ خورئ صحیح شو اتم نمبر روټۍ به په داسې حالت کې نه خوري چې تا ټیک لګولی ښه تکیه دې لګولې او ښه مزېدار داسې ناست یې بس لګیا یې روټۍ خوري روټۍ به په داسې حالت کې خوري چې ته به مکمل نیغ ناست یې صحیح شو په تکیا سره به روټۍ نه خوري یا په ملاسته باندې صحیح شو داسې به روټۍ نمبر د روټۍ د خوړلو ادب دا دی چې روټۍ دې وخوړله که نه د روټۍ نه بعد دا خپلې ګوتې نه دی دا سټل په خولې سره دا پاکول دا سنت طریقه ده ښه نن مخکې خو به تاسو داسې نه کړي خو داسې کوئ ښه د روټۍ په درمیان کې نه ګورئ ښه چې کله موړ شوې روټۍ نه فارغ شوې نو چې ګوتې دې په ترکارۍ باندې ګنده وي نو دا صفا کول په خولې سره دا سټل دا سنت طریقه ده ښه دا کوئ او د روټۍ په درمیان کې به نه کوئ او لسم چې کله د روټۍ نه فارغه شي نو بیا لاس هم ووینځه لاس وچم که په تولیه باندې او د هغې نه پس غرغړې وکړه خوله کنګاله که دا د روټۍ د خوړلو لس آدابو امید ده انشاءالله چې تاسو به دا زده کړي او زده کوي به انشاءالله الله رب العزت دې زموږ په زندګۍ کې دا ټول عملونه دا طریقه